دا کومه عشره چې روانه ده په یو مسله باندې پویومه نن څلورمه ورځ ده او دا کومه اولنۍ عشره د رمضان کریم ده دې ته ویل کېږي د رحمت عشره یعنی د رحمت چې کومې ړومبنۍ لس ورځې دي او دا یاد لرئ دا حدیث دی ډیرو مفسرینو محدثینو اویم دا حدیث روایت کړی دی او ابن خزیمه چې کوم دا حدیثو مجموعه دا صحیح ابن خزیمه باغې کې دا حدیث شته دی او امام بیهقی چې یو لوی جلیل القدر محدث دی دا هغه کتاب دی شعب الایمان باغې کې دا حدیث شته خو دا کوم حدیث چې زار توایم خلقو ته یو مغالطه ده یعنی خلق بعض علما به وایم هغوی وایي چې دا حدیث چې کوم دی دا نشته او ضعیف دی کمزور دی بعض علما ورته نعوذ بالله باطلم ویلي دا حدیث نشته هغوی وجه څه ده وجه دا ده چې هغوی دا خبره کا چې د رمضان کریم اولنۍ عشره په دغه حدیث کې داسې راځي چې دا د رحمت ته نو ولې رمضان کریم دغه نور شل ورځې دا د رحمت نه دي ټولې دي او رمضان کریم دویمه عشره چې کوم دا د مغفرت ته په یو حدیث باندې پویومه چې پوه شئ نو دا حدیث ځکه نشته چې ولې دا چې دویمه عشره یا د مغفرت ته نو دا نورې نه دي حالانکه ټول رمضان د مغفرت دی او چې په دې حدیث کې دي چې دا دریمه عشره یا عتق من النار ده انسان پکې جهنم نه آزادګي نو چې ولې دا اخرنۍ عشره یا چې جهنم نه د آزادۍ ده نو په اولنیو شلو ورځو کې څوک جهنم نه آزادګي حالانکه آزادګي ټوله میاشت کې نو دوی یې چې را چا ورته د حدیث ته دا د حدیثو نامې دي په دې باندې علما پوهېږي څوک ورته منکر یي او څوک ورته باطل یي ضعیف ورته څوک یي دا یاد لرئ صاحبانو دا حدیث بالکل ثابت دی دا حدیث شته دی محدثینو مفسرینو ټولو بیان کړی دی مطلب باندې ځان پوهول پکار دی مقصد نور احادیث راغلی دی پاگی کې داسې دی چې رمضان کریم کې خدای پاک جل جلالو خلق بخی مغفرت ورتکا نو تاسو نه تپوس کړم چې بیا په دغه حدیث ته مونږه باطل یو ځکه چې څوک وایي چې ها چې په رمضان کریم کې خلق خدای پاک بخی نو ولې په یولسو میاشتو کې خدای پاک نه بخی ټول کالیه بخی نو بیا خدا حدیث چې کوم نه دا خو بیا صحیح په عقل باندې ته په حدیث باندې یو عالم نزان پوه کړه نبی علیہ السلام خبره به ته په عقل باندې خو نه تولې چې ته عقل تاسي دا څه ډېری خبرې دی بیا د دې حدیث مقصد دا دی نبی علیہ السلام فرمایي هو شهر دا رمضان کریم دا یو میاشت اوله رحمت اول دغه میاشت چې کوم دی هغه د رحمت عشره ده واوسطه مغفره درمیانا لس ورځې دویمه عشره دویمه لس ورځې وي چې دا د مغفرت ورځې دي واخره عتق من النار او اخرنۍ چې کومه لس ورځې دي او عشره ده په دې کې وي چې خلک جهنم نه خدای پاک آزادوي خدای پاک د مونږ سیاکارانم خطاکاران گناهګارم جهنم نه آزاد کا د دغه حدیث مقصد دا نه دی چې په حدیث کې اولنۍ عشره د رحمت ته نو ګوندې دویمه او دریمه عشره نه ده یا دویمه عشره د مغفرت ته نو ګوندې اول او دویمه نه ده یا اخرنۍ عشره د جهنم نه د آزادۍ ده نو دې دا مقصد نه دی چې اول او دویمه عشره کې انسان جهنم نه آزادګي نه مقصد یې څه دی مقصد یې دا دی حدیث چې په ټوله میاشت د رمضان کې د الله رحمتونه یي خو په دغو لسو ورځو کې په خصوصي توګه باندې
په ټول رمضان کې د الله مغفرت او بخنه خو په دغه دویمه عشره کې مغفرت په خصوصي توګه باندې په ټول میاشت کې الله تعالی خلق جهنم نه آزادای خو په دغه دریمه عشره کې په خصوصي توګه باندې الله جل جلاله جهنم نه آزادای خصوصیت باندې خبره ده لکه مونږ او تاسو ټول ورځ د الله تعالی د عبادت دی ولی بیا د جمعې شپه بهتر ده د اخترو شپې بهتر دي د رجب اول شپه بهتر ده لیلۃ القدر شپه بهتر ده ټول بهتر دي شپې چې څوک د الله عبادت کا خدا غ شپې په خصوصي توګه باندې بهتر دي دی وجنه د هر انسان احترام دی خو د بعضی خلکو احترام هغه په خصوصي توګه باندې نو دا حدیث کوم دی دا بالکل صحیح حدیث دی په دې کې څه خبره نشته نو دا کومه چې اولنۍ عشره روانه ده فی الحال نن د هغې څلورمه ورځ ده نو دا به داسې چې دا په خصوصیت سره په خصوصي توګه باندې دغه لس ورځې دا د رحمت ورځې دي او خدای پاک زمونږ خپل رحمت لاندې راولي په خیر